السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو ورکړی وو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې بله ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې یو بل ښایسته ځوان زلمی د یوې نجلۍ لپاره ډېر بېدردۍ سره کتل شو. دوستانو صوابۍ کې نومان نومي هلک د یوې ښایسته نجلۍ لپاره ډېر بېدردۍ سره کتل شو. نومان نومي هلک اخر داسې حرکت ولې وکړو چې د یوې نجلۍ لپاره یې خپل ځان په خپلو لاسو باندې ډېر بېدردۍ سره کتل کړو. خو چې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ تر اوسه پورې زموږ د چینل مخه چا نه وي سبسکرایب کړی عمر زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلویزیون ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ خلک یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. صوابۍ کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې نومان نومي هلک د یوې نجلۍ لپاره خپل ځان ډېر زیات بېدردۍ سره کتل کړی. نومان نومي هلک خپل ځان ته ډېر زیات مجبوره شو. د مجبورۍ د لاسه یې داسې حرکت وکړو چې تمانچه یې راواخیست او خپل ځان یې په خپلو لاسو باندې کتل. دوستانو نومان نومي هلک په دې خبره باندې مجبوره شو چې یوې نجلۍ ورسره مینه کوله. هغه نجلۍ ورته داسې دوکه ورکړله چې نومان نومي هلک نه یې پیسې وخوړلې. بیا یې وروڼو ته وویلې چې دا هلک ما ډېر زیات تنګوي. د هغه نجلۍ وروڼو دې هلک ته وویلې چې ته به ماښامه پورې تا ځان قتل نه کړو نو بیا به تا سره مونږ راکار کړو. دغه هلک د یارې د لاسه تمانچه راواخیسته او خپل ځان یې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو موږ ته پکار دي چې موږ هېڅکله هم په داسې نجلۍ باندې اعتبار نه کوو. موږ ته پکار دي چې موږ بیخي پردۍ جنکو ته ګوري نو ځکه چې زموږ په کور کې خویندې میندې ناستې دي. موږ اول د خپلو خویندو میندو عزت وکړو بیا د هغوی عزت کوو. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلویزیون ورڅخه مخه ووهئ. زموږ خلک یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.